قوم سره مشورې نه پس موسی علیه السلام غار ته لاړ چې کور یې تور دی او هلته پې 13 ورځې د الله په دربار کې روژه ونیوله. بعضې علما وایي چې د ورځې بیا روژه وه او بیا به ماښام ماته شوه لکه څنګه چې زموږ روژې دي، بلکې بعضې علما وایي چې نه دا 13 ورځې د یو شان روژه وه، ماته کړې په دا میاشت کې نه ده. د پیغمبر له الله ډېر لوی طاقت ورکړي. د پیغمبر طاقت دا د 40 جنتیانو برابر دی او د یو جنتي طاقت د دنیا د 100 ځوانانو برابر دی. نو ته اندازه لګوه چې د پیغمبر طاقت د عام 400 انسانانو د طاقت برابر طاقت دی. 4000 ځوانان چې څومره طاقت لري دا د پیغمبر طاقت دی. الله طاقت ورکړو 13 ورځې روژه ونیوله. اوس 13 ورځې د الله په حکم چې روژه ونیوله نو د روژې سره د ستاسو پیالي د خولې یو قسم خاص بوی ځي. دا بوی د خولې نه نه دا له معدې نه راځي، معده تشي د غیر هغه سام باز راځي په دې خوله، خو د خولې نه ځي. د خولې غاښونو کې خامخام لغونلې دغه وشي غوغلوالی راشي. نو دوی چې داسې به وکړمه چې الله له ملاقات لدم چې د خوله هم صفا کړم غاښونه هم صفا کړم. د مسواک و حضرت موسی علیه السلام او ډېر مضبوط مسواک یې و خولې پاکه کړه چې پروردګار ته هغه مخصوص ځای ته ورغې او الله ته التجا کوي په تا مسواک ولې و ما چې الله خوله مې پاکه شي د خولې بوی مې ختم وي، خولې نه بوی مې تا ته پته نه لګي چې د روزه جدار د خولې بدبویي په ما د مشکو عنبر نه اعلی او مزېداره لګي. تا باندې عمر وجد نه هېڅ د دې دپاره ونیوله چې ستا د خولې د بوی روان شي او دا بوی په ما خشته مزېدار لګي. نو هغه چې کوم اعلی بوی و په مسواک لري کې 10 ورځې بیا روژه کړه، 40 پوره شي. 10 ورځې موسی علیه السلام نوره روژه ونیوله. 13 چې پوره شوې هلته قوم په سوچ و بچار پېرې چې موږ د خپل پیغمبر 13 ټولې پوره یادې کړې. دا خو 13 نه خبرې زیاتې واورېدلې. نو په قوم کې خو هر قسمه خلک دي. د موسی علیه السلام په قوم کې یو پیسو سامري ورته وایي، د هغه خپل نوم موسی و، دا د موسی نوم دی. او عجیبه دا ده د الله د قدرت ته سړی حیران شي. موسی علیه السلام فرعون کور ته لاړ او فرعون یې تربیت وکړ. الله تعالی ته پیغمبر جو ګنه موسی چې سامري دی دی هم مور په هغه کال پیدا شو چې په کم کال باندې به فرعونیانو د بني اسرائیلو ماشومان وجل. مور یو ورځ چې زما مخکې علالۍ راشه چې د بیابان کې به وغورځومه. نو بس که مړ شو بیابان کې په 400 کل زما د سترګو وړاندې خو به نه بیابان کې وغورځو یو ځنګل کې مور یې راله. هلته الله جبریل علیه السلام مقرر کړ وی ماشوم تربیت کوه. والله الله جیبه نظام جبریل علیه السلام براته او د دغې موسی سامري تربیت یې کو. کافر ته جوړ لی کافر و موسی الذي رباه جبریل کافرو. هغه موسی چې جبریل علیه السلام یې تربیت وکړ هغه نه کافر جوړ شو. و موسی الذي رباه فرعون مرسلو. هغه موسی چې فرعون یې تربیت وکړ هغه د پیغمبر جوړ شو. دا یو عجیبه نظام دی. ښایي د پیغمبر کور کې څوک پیدا کېږي. دا نوح علیه السلام په کور کې د هغه بچې پیدا شو کافر، او کله د کافر په کور کې رب العالمین څوک پیدا کی. د ابوجهل کور کې اکرمه پیدا شو. اکرمه د پیغمبر علیه السلام جلیل القدر وی صحابي دی جوړ شو. پلار یې څوک و؟ د فرعون په کور کې د هغه بیبي آسیا کمه ښځه وه. د فرعون لور هغه کمه جینۍ وه او کم انداز ته رسېدلې ده. دا د الله یو خپل نظام دی بس، او یو خپل پروګرام د پروردګار روان دی، د خپل قدرت نښې ښیي. دا د ثانیې د جبریل علیه السلام چې په کوم څاروي راته خپله یې کېښوده د هغې لاندې هغه علاقه هغه ځای به تک شین شو. اوچ ځای باندې چې به د جبریل علیه السلام اسپه کېښوده تک شین به شو، پرپېلو به شو، خاوره یې جمع کوله کې دې خاوره کې هم څه کمال شته. هوښیار خو چې کله بني اسرائیل د فرعون د قوم نه تلل او تښتېدل داسې خو نه شو چې د واده په بهانه باندې دي د فرعون د قوم نه څه کالي مالي راغونډ کړي. یږې واده دی او ته مهرباني وکړه کالي راکړه، چا د یو نه چا د بل نه چا د بل نه
کالي راغونډ کړي. مطلب دا چې موږ به د شپې وځو، د شپې خو به زموږ بیوې او شمې بلې، نو هسې دې باندې شکیان نه شي. نو دا به د دوی به وایي چې دا خو پکې ودونه دي او موږ نه کالي او زیورات پولي دي، نو شک به نه وي. ځکه ویښ دي او شمې دې بلې دي چې پکې واده دی. هغه کالي خو دوی سره و. فرعون او قوم کې حالات شو. سامري اوسو دې قوم ته وایي چې دا مهرباني وکړئ چې دا کالي راغونډ کړئ. دا خو حرام دي، دا خو د فرعونیانو د قوم وي. او دا ما یې راکړې چې موسی علیه السلام راشي نو بیا به د هغه د تپوس وکړي چې سره څه وکړو، اوس یې راغونډ کړئ. او موږ وایي چې واقعي هارون علیه السلام هم په خپل اعتماد کې واده شي، وایي چې دا کالي خو راغونډول پکار دي، ځکه دا خو پردي کالي او آرام دي، راغونډ به پوکې به دي چې موسی علیه السلام راشي هغه نه به تپوس وکړي چې سره موږ څه وکړو. سامري ځان سره کېښودل، ده به د کالو جوړولو کار کو. دا لوبې وکړله چې هغه کالي یې ټول ویلې کړل او د په ځمکه کې یو قالب جوړ کړ، د خطې د سخي په شکل کې هغې کې دا واچولې ویلې کړل او د سخي یو شکل یې پرې جوړ کړ او دننه ډک کړه بیډر. او کومه خاوره چې ده سره د حضرت جبریل علیه السلام د اس د خپو وه هغې پکې منځ کې ور واچوله. چې ور واچوله د هغې اوازونه شروع وکړل لکه څنګه چې سخی اواز کوي. سړي له موقع په ګوتو وویله. بعضې خلک وي داسې چې هغه ځان ته وایي مسلمان خو د ده نه اسلام نه خوښ. بعضې سړی ځان ته مسلمان وایي د ده نه اسلام نه خوښ، یا بعضې تړی دی چې ځان ته مسلمان وایي عبادت نشي کولی هغې له بعضې جوړوي. کله به یو مزد پورې خاندي او کله به زکات ته ټیکس وایي او کله حج پورې خندا به کوي او کله به روژې پورې خندا کوي او وی ځان ته به مسلمان وایي، خو یا عبادت نشي کولی، عبادت سره شوق نشته، بانې به له دی نو چې کومو آیتونو پې د عبادتونو ذکر دی هغې کې نقصانونه پیدا کول او په هغې خلک بدګمانه کول. دغه رنګې سامري مقومون ته لا ملګري ځان له پیدا کړل. وایي ګوره موسی علیه السلام تللی دی کورې تور ته، خدای پسې جوړ وي او خدای دلته راغلی دی. تاسو دا دې ولیدل که نه؟ دا ګوره د سرو زرو نه جوړ دی او مې کوي چغې وایي دا د غوا بچی خو نه دی او نه د غوی بچی دی، دا خدای دی. نو ګوره دې خو مخکې پله کې هم د هغه شرک هغه بیواري پرته وه، د کفر هغه مرض هغه کې پروت و. په کوم قوم به تېر شو چې شرک تېزي به غوته به خارښتې ده چې مونږ اندازې یو بوټي چې مونږ سجده ورته ولګوو. ما درته مخکې وویل بس بعضې کسانو فورا د هغه عبادت شروع کړه چې واقعي خدای خو دلته راغی او عبادت شروع کړه. هارون علیه السلام په قوم کې موسی علیه السلام پرېښی دی، د قوم ته ورته منت کوي چې مه کوئ دا شی، انتظار وکړئ موسی علیه السلام. نه موسی علیه السلام په موږ 1.5 ورځې کې ویلې واده خلافي یې وکړه، چا ویې مړ دی، چا ویې خدای ته رخ شوی دی. لویه مسله جوړه شوه. څوک عبادت کوي د سخي، څوک یې نه کوي او یې لګیا دي او خلکو ته تبلیغ کوي چې داسې مه کوئ. څوک خاموشه دي چې وروره مونږ یګ نه کوو تر څو چې موسی علیه السلام نه راغی. هلته موسی علیه السلام چې الله سره ملاقات وکړه، الله ورته ویل چې ته خو دلته خو قوم دې ګمراه شوی دی، بانجه شوې ده. او الله ذوالجلال تورات وله ورکړه، هشته د الله کتاب په تختو لیکلې غونډې ورکوي. ها دا ستا کتاب، دې کې ما د عبادت طریقې درته ښولې دي چې په کومه طریقه به زما عبادت کوئ، کم عبادت به کوئ. دې کې ما د ژوند د تېرولو چل درته ښولې چې زندګي او ژوند به څنګه تېروئ، جګړه هم پېښه چې په څه به یې ختموئ. او دې کې ټول ستاسو د دنیا د ژوند د تېرولو نظام او دې کې زما د راضي کولو چې کومې طریقې دي عبادتونه هر څه پکې پراته دي. زوړه قوم دې ګمراه دی، خلاص شوی دی. چې څنګه راغی قوم ته او قوم یې وکتل، اوسې به لویه کیسه جوړه ده، اوس خیل او قوم عبادت کوي. حضرت موسی علیه السلام خو اول په خپل ورور ورمنډه کړې. هارون علیه السلام اگر کې 3 کاله دا ورور ته مشر و، ورور یې پیغمبر هم خو دومره دماغ اوس کار نه پوهېږي ته ما پرېښودې نو تا د قوم ولې دومره کېده، ما پسې ولې ده راتلې، دا تاسې چل کړی دی. هغې د دې سر نه د ګیرې لک لک ونیو ورته وویل لا تأخذ بلحیتي ولا برأسي، ای زما وروره ما سر و ګیره مه نیسه، د مور زویه دا ته څه کې دشمن په ما خوشحاله، ما خپل وس کړی دی، خپل نصیحت مې کړی دی چې نه مني زه څه وکړم ورسره. او د غصې هغه تورات هغه تختې په ځمکه ترې پرېوتلې، کېښودلې، بیا ویې غورځولې، غصه دې دماغ کار نه کوي چې دا څه شوي دي. او فورا ورغلې هغه سخی راواغېسته چې تاسو دې ته خدای وی ولېږي اوس ته ښیمه چې دا خدای دی او که دا مخلوق دی، تیږې یې ورته که ویې سوځو.
که را خدای ویل ځان دې بچ کړي د سوځېدو نه که نه خلک خو پوه چې واقعي سره غلطي کړې ده نو څه جرم کړی دی او که خدای وي نو خدای به څنګه سوځي دا خدای وسوځېد او عاملې ته تا دا چر ولې کړی دی تا هم نه پرېږدم تا هم برابروم وایي ما خو نور څه نه دي کړی خو له هغه زرو نه مې سکی جوړ کړ قبضت قبضة من اثر الرسول جبريل علیه السلام نه قدم خوا وه او یې پکې واچوله را چلی جوړ زه څه ته وایم وی ولې دې د صدې کولې زه یاره وي تا وجنه نه تاله داسې سوال د الله نه کومه چې ټول عمر همدغې سرګردانه ګرځې ته به ګرځې او تا باندې به داسې خارخ لګېدلي چې نه به درته څوک نږدې کېږي او نه به چاته نږدې کېږي او چغې به وایي چې لا مې ساز ګوتې مه راوړه ګورې ما له ګوتې راوړنه لا ستا دپاره دا سزا ډېره ده خطرناک ژوند دی که نه لوی سنګین جواب او لویه سزا ده لکه یو سړی چې مړ شي هغوی ما دې نه مرګ ښه دی د دې واقعې نه مقصد نه څه دی یا رب العالمین چې په قرآن شریف کې دا واقعه ذکر کوي مقصد څه دی د الله حکمت سره الله خو موږ ته قصې نه کوي لکه مشران چې کشرانو ته قصې کوي الله خو مخلوق مه بشولئ دا خو په ډېرو صورتونو کې الله د دې واقعې ذکر کوي دې کې دا مقصد دی چې چا باندې الله د نعمتونو باران وکړي یو نعمت ورکړي د له پکار چې د الله تعالی د نعمت شکریا ادا کړي یوه شوه او الله ته رجوع کوي د دنیا دا نعمت مستقل شی نه جوړي چې دا ونه ما دپاره همیشه وي پکار دی چې دوی د الله د دې نعمت نه فایده واخلي او الله ته رجوع کړي چې خدای شکر دی زه ستا شکر ادا کوم نن په موږ څومره د پروردګار نعمتونه دي وایه که نه منې که نه منې قرآن شریف کې الله وایي ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم کفار وایي که تاسو د الله نعمتونه شمېرئ نو شمېرلی نه شي او انسان ډېر انتهایي ناشکر دی او ډېر ظالم دی لاول زمونږه چې دا ښکلی شکل الله را کړی دی د دې نه دې نعمت بل شته سپی خدای سره جنګ کولی چې ولې سپی پیدا کړی خنزیر الله سره جنګ کولی شي چې تا د ولې خنزیر پیدا کړه مار لغم الله سره جنګ کولی شي چې ما لغم ولې پیدا کړه دارنګې ته مونږ خدای دا د ځنګل درندګان پیدا کړی مونږ خدای سره څه پولی شو نه د ټولو نه مخکې خو و انسان پیدا بیا دله خدای پاک هم دې دا ښکلی شکل درکړه او بیا الله مسلماني درکړې ده ټول وایي الحمدلله که مونږ کافر وې نو بیا به مونږ ته هغه شی په کل حزب بما لدیهم فرحون روسیان په خپل کفر خوښ دي امریکایان په خپل کفر خوښ دي فرانسیان په خپل کفر خوښ دي هندوانو ته خپل مذهب خوښ ښکاري نو که مونږ په کفر وې مونږ ته به خپل مذهب خوښ ښکارېده او د هغه کفر دپاره به هم جګړې کولې نو ګوره پروردګار مونږ ته اسلام راکړي اسلام نه پس داسې امت الله وګرځولو کنتم خیر امت اخرجت للناس په ټولو امتونو کې بهترین امت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امت دې نه بهترین د الله بل نعمت شته ټولو خلقو نه نبی علیه السلام فرمایي چې زما امت په ټولو امتونو کې اخیري امت دی او جنت ته وایي ټولو نه مخکې دی دا د خدای رحم دی که نه او نبی علیه السلام فرمایي وی چې تاسو به د ټولو جنتیانو په نیمه په جنت کې د آدم علیه السلام نه واله تر عیسی علیه السلام پورې څونه قومونه دي اوټ نیم به دا ویني او نیم جنت به زما د امت نه ډکي وایه که نه دا د الله فضل شو که نه شو او د نورو خلکو توبې او زمون توبه اوس به ته پته ولګي دا د الله څونه احسان بیا راله خدای ښکلې هوا راکړه الله راله ښکلې نور راکړه مزېدار الله راله مفت چې کوم څیز ته زمونږ ډېر ضرورت دی بې پیسو یې راکړه لکه هوا شوه او اوبه شوه دې دواړو ته انتهایي لوی ضرورت نو که دا هم ستا د حکومت په اختیار کې بیا به دې څه کوه دې الله پیدا کړی د ځمکې نه راایستی دی خو ضروري اختیار ستا حکومت سره دی نو کله یو خوا ګراني یو کله بل خوا ګراني کله په یو بند یو کله په بل بند دی داسې ده که نه بجني دا هم د الله پیداوار دی اوبه الله پیدا کړی دا نظام الله پیدا کړی دی خو ظاهري د ساینس دخل دی پکې او انسان یې جوړوي نو ګوره ورته بجلي ګرانه شوه او ارزانه شوه او نن به دونه ګرانېږي او سبا به دونه ګرانېږي بل ورځ به دونه ګرانېږي او بل ورځ به دونه ګرانېږي دا شکر دی چې زما اوبه زما ساه زما نور زما سپومې زما ستورې دا د انسان په اختیار کې دي د چا په اختیار کې الله چې کوم څیز ته تا زیات ضرورت دی الله ځان سره ساتلی دی یعنې که په هوا ټیکس لګولی وي ما وروړه هر څومره چې ورکوو به زه ته به یار هوا نه ژوند نه تېرېږي نو په اوبو ټیکس وی نو وروړه هر څومره چې ورکوو به دی وړې به یار اوبو درې ژوند نه تېرېږي د دا نور په رڼا ټیکس وی
د سپومې رڼا باندې ټیک شوې نو دا خو ستا هغې نه بغیر ژوند نه تېرېږي هر څه چې دی کول ځان به دې قرضو بچې به دې قرضو خو دې نه به دې پیدا کول دا د الله څومره لوی احسان دی ډېر لوی احسان او بیا خصوصا زموږ د خلکو په مسلمان چې کوم نور احسانات دي خپل بچي ورسره یو ځای اوسېږي خپلې ښځې درسره یو ځای اوسېږي خپلې لوڼې د سترګو د وړاندې دي الحمدلله ستا او ستا د لوڼو او ستا د ښځې او ستا د بچو پاک ژوند دی پاک صفه تا ته جاپان ته لاړ شې امریکې ته لاړ شې برطانیې ته چې دا خلک ورته نن د ډېر لوی عزت په نظر ګوري چین ته لاړ شئ روس ته لاړ شئ چې خلک ډېر لوی د عزت په نظر ګوري هلته کې د سړو ژوند وګورئ قسم دی جاړه بدلېدلی هغه خلک په خپله زندګۍ ستومانه دی یو انسان خپله لو په خپل اختیار کوي کوم ځای کې د لو خوښه یې دي به د په مخ کې به روانه وي دا څه ژوند دی خپله ښځه یو انسان په خپل اختیار کې ني چې په کوم طرف ته ښځه لاړه او چا سره ووتله دا څه ژوند دی خپله خور دی یو سړي په اختیار کې ني او ستا مخکې ستا خور ستا د لاس نه وځي دا څه ژوند دی ما د یو ملګري خبره کوله جاپان کې لوی تاجر تجارت کوو ما زموږ سره یو زنانه روانه وه هغې مونږ ته څه څیزونه اخېستل نو دا هلته کې دا خلک دي چې کوم شی الې به زنې ته به وایه به سره کارخانې ته هم یو دوکان ته به مې سودا بدله کوي په جیبه مې پیږي یو زنانه را سره یو جنۍ روانه وه او وایي زه مونږ تلو وایي دې کې ابیجی پوړی وي نو وایي دا زنانه په پوړو مو سره خطره او په بل طرف ته نوې پوړی را روانې دي په هغې کې بله یو زنانه را روانه وه وایي دې هغې ته وکتل دواړه یو بل طرف په غور وکتل وایي چې بله وختو نو دا جنۍ ما ته وایي چې که اجازت یې ما له یو منټ تاسو را کولی شئ وایي موږ چې بالکل وایي په پوړو کوز شو بله ښځه روانه وه هغې سره ملاقات وکړو یو بل یې خپل کړو یو بل ته تر لاړه وتل او فوراً بیا همدا مونږ پسې راغله هغې ته د اوقاتو د ټیم ډېر پابندي کوي مونږ ته خیال مه وزره چې ستاسو منټ دوه درې ما ضایع کړله او چې خفه نه شئ خفه کېږو خیر دی خو دا تپوس در کوم چې دا څوک په دا خدای زما مور وه دا زما مور وه نو څنګه تا دا مور سره څه توجه په ونه که میلاو شوې وایي 20 کاله پس زما د ملاقات شو دا اوس تاسو لیده 20 کاله په ټلیفون مې ورسره رابطه کېږي دا هغې سره په رابطه کوو اما سره رابطه کوي 20 کاله پس دغه پولو کې زمونږ دغه ملاقات تاسو لید حیران شو چې دته د مو ملاقات له نه دی او ستا ملاقات له نه راځي وایي ما سره دومره ټایم نشته چې هغې ملاقات له لاړه شي او نه هغې سره دومره وخت چې زما ملاقات ته راشي دا ژوند دی ستاسو وایه دا رښتیا وایه دا خو ژوند نه شو که یوازې زمونږ دا خلک ازادۍ ته ژوند وایي ازادۍ ته ژوند وایي ټیک ته تا ته به ازادي میلو شي نو عارضي د ګولا اجازت به د سرکار د طرف نه تا ته میلو شو د الله د طرف نه لیکن په دې سوچو کا چې تا ته یو ته اجازت میلو شو ته به ګناهونه کې ستا په کور کې ستا ښځه او ستا خویندو او ستا لورو تا ته دغسې اجازت میلو شو که نه ای به څه کوي په دې چا سوچ نه دی کړی ټول انګلینډ لندن او دا خلک سپي ساتي سپي ما چا تپوس وکړه دا سپي ولې اخبار عجیبه خبره دي که یو وخت یې راوړی د امریکې لعنت ته یو ښځې رجوع کړې ده یو میاشت دو میاشتو مخکې خبره ده او دی کې درخواست کوي عدالت ته چې زما لور ده په هغه په سپی باندې خرچه کوي بلا پیسې پرې لري او زه مور یې ما له 2 روپۍ نه راکوي په ما خرچه نه کوي او چې څه ګټي په سپی لګوي سپی ساتلې ده او په هغې کې لګیا ده او د هغه سپی خدمت کوي او پیسه هم پرې لري او دارو درمل کوي زما دارو تاجر دی ډوډۍ تاجر دی زما پوټې خیال نه ساتي عدالت ته لاړ عدالت هغه لور یې راوغوښتله چې واقعي داسې ده یو بالکل په سپی ته څومره خرچه کوي دومره خرچه پرې کوم د دې مور تا باندې حق نشته په دې مور خرچه نه کوې وایي سپی زما د مور نه خوښه ده په هغې زه ته زیاته خرچه وایم څه خو ستاسو نه تپوس کوم جومات ته ناست دا تاسو رې قسم دا ژوند دی او جنت تاسو زندګي ده نو ما تپوس وکړم مې سپي ولې دا خلک ساتي وایي دا د شغل لپاره بل څه شته نه زوی ورسره نشته لیر ورسره نشته خور ورسره نشته ورور ورسره نشته فلیټونو کې اوسېږي ځان له یو کوټه کې اوسېږي دغه سپي ساتلي باید خپله مشغوله کوي ژوند خو زموږ دی الحمدلله د مسلمان هر څو به چې ستر یو کور ته رالی ښه درنه راتاو شي په سر دله زوی وکړي چاپي ماپي دله وکړي نور دنه راشي دعا درته وکړي په سر د لاس کېږي بچې څنګه دعا درته بیل وکړي لږ ناجوړی ورور دله راشي خور دله راشي بچي دله راشي ډېر چاپې درنه تاو شي په محله کې مسلمان تپوس وکړي جومات کې یو بل سره خیغ تپوس وکړي ګپ شپ ولګې ازادي د اسلام د دایرې لاندې دې ته ژوند وایي دا څه ژوند دی یو انسان ته دا پته نه لګي انسان دې نه نه دی خبر
چې زما مور څوک ده زما پلار څوک دی او زه پیدا د چا نه یم دا څه ژوند دی موږ له الله چې کوم نعمتونه راکړي دي خدای دې موږ له دې نعمتونو د شکرې توفیق راکړي و څومره لوی نعمتونه دي سره د دې موږ د الله د نعمت شکریا ادا نه کړه ته څه ونه کړل بعضې خلک ما ته وایي یاره جي دعاګانې کوو دعا نه قبلېږي د الله قهرونه او غضبونه نور هم زیاتېږي او هېڅ قسمه زموږ دعا نه قبلېږي ما یې موږ دعا توبه رایستی جي توبې خو وباسو که نه الله اکبر نو مې توبې مقصد چا نه دی ادا کړی توبه دې ته و چې کومه ګناه نه توبه وسې هغه پرېږدې مونږ شی پرې نه ښود نن بربنتوب پرېښود وایه که نه و یاریت پرېښود نن بېحیایي پرېښوده نه و خویندې میندې په پرده کې کړې نه موبایل او د موبایل د ګناهونو نه توبه وویسته نه تصویر نه توبه وویسته نن په ټي وي کې د جیلکو د کتلو نه توبه وویسته د جیلکو د هلکانو د مخ د کتو نه توبه وویسته په د خدای غضب به راځي توبه نه لري دا خو مخکې یې زه ها تورات ورته میلاو شو موسی علیه السلام ته قوم یې زموږ توبه وباسو ډېره ښه ده دی چلان شو الله له رب العالمین ته به ور مخامخ شو الله ته به حضور کې وجالو توبه به الله قبوله کړي 12 کسان راکړې ماله 12 قومونه د هر قوم یو مشر راکړې او یا کسان خطا شو او یا کسان راکې مشران هغه راکې چې د سخي عبادت نه کوي چې ما سره کوی تور تلل شو لاړل کوی تور چې لاړل هلته کې الله ته جاړي چې الله زموږ د قوم د سخي عبادت کوي دا معاف کړه توبه قبوله مونږ د جرګه څخه راغلي یو چې موسی علیه السلام سره کله الله خبرې وکړلې د قوم کې خو هغه خوند راغی او د الله دا خبرې به څنګه دی موسی داسې کار دی چې مونږ تا نه منو ښه داسې وکړه چې ته خدای ته ووایه چې موږ سره خبرې وکړي تا سره چې خبرې کوي موږ ته څه پته لګي دا نه چې وایه په دا سره خدای کوي د یو نعمت د الله موسی علیه السلام دی چې صبر ورته کړي او الله هم دی بې صابره دی انساني کوتک موتولی او دغه ځای مې ټولو دربولی چې موږ د الله پاک سره خبرې وکړو موسی علیه السلام یې جاهلان داسې یاره دا به هم دله منقره دی یې ورید الله سپینه غوندې نازله کړه الله چې کومې خبرې موسی علیه السلام سره کوي دوی یې اوري بیا څه وایي لن نؤمن لک حتی نر الله جهرة یاره دا څه پته لري چې دا خبرې چې د پیري دي او که د بل چا دي مونږ ته د الله ځان وښایي چې مونږ د ووینو الله فاخذتکم الصاعقة وانتم تظنون یو لوی تندر پرې راغی ټول په هغه دی او یا واړه مردار شو خوش ظالمان تاسو د خدای دومره احسان چې الله خبرې کوي تاسو یې اورئ او د هغې نه پس چې موږ ته د خدای ځان وښایي او که نه ښایي موږ ستا خبرې نه منو تصدیق دې نه کوو موسی علیه السلام هلته په جواب شو چې خدایه پاک دا خو بعضې بېوقوفو خبرې وکړې نو خدای دا دې څه وکړل هلته به دې وجلي وو که نو چې قوم للخیر چې او یعنې بوتلل توبې له دا هلته هم ورکړل اتهلکنا بما فعل السفهاء منا یو درې قمقلو خبره وکړه الله دومره غوسه درله دا به د قوم سره سترګې سیل لګو ډېره ښه ده جمني بیا کندر ته واپس یې را جمني کړل چې را جمني کړل توبې استې موږ معافي غواړو ښه د قوم دپاره د قوم دا توبه خو داسې په اسانه اوس نه قبلوم زما دومره نعمتونه در باندې وکړل او کله د سخي عبادت کوئ کله د بوتانو والی کله وایه خدای دې خبرې وکړي دا پکې تاسو هغه مشران یې منتخب قوم یې او که خدای دې ځان وښایي بل وري توبه وایه قبلېږي چې فقتلوا انفسکم ولیکې تا چې د سخي عبادت کړی به دا به لاد وجلې او یا تاسو ورته ونښلی مړی کې دې خوا د الله ظهور لیده واپس چې رالل ویې چې چا د سخي عبادت کړي دویان غواړئ که آخرت مینه بس موږ خو آخرت غواړو ښه نو بس راځئ آخرت غواړئ سزا امدا ده لکه څنګه چې د قاتل سزا ملګي په شریعت کې یا څوک زنا وکړي واده کړې سړی جینۍ او سنځارېدل دي دغه رنګې ستاسو سزا ده ډېره ښه ده ته شو پرې وکړه تو یې راواغېستې هلته موسی علیه السلام خدای ته په جواب چې الله که دا خلک ټول وشي نو زما د حکومت په چا چلو مو دا دین به څوک قبلوي او د عبادتونه به څوک کوي نو څه تابوی کې مړه شو په بني اسرائیلو کې بعضې علما مفسرینو لیکلي دي چې په یو ورځ په والو تقولو او یو کسان پکې مړه شو نور الله توبه قبوله په معاف شو چې توبه قبوله شو معاف شو اوس به څه کېږي اوس داسې وکړئ چې ځئ شام کې بیت المقدس دی او په بیت المقدس باندې یو جابر قوم د عمالقه د هغې حکومت دی لوی شی هغې خلکو سره
جهاد وکړئ او د الله د کور نه د جابر قوم وباسئ او دغه یعنې ستاسو په حواله ورونو یو تپوسجي ډېره ښه ده دا خو دنیا خلک په شمېر نه وتی او داسې چې په یو ستیغه دی دا ټول خلک د بیت المقدس نه ونه باسو نو موږ به د ښې نه یو زنده‌باد سره روان دي موسی علیه السلام او هارون علیه السلام ته مخکې یو دوی ورپسې دي چې هغه کلي ته ورسېدل یو ځای کې دمه کوي موسی علیه السلام ته وایي ګوره د جهاد خو څه طریقې که نه وي او ویل اول به یو څو کسان ولیږو چې معلومات وکړو چې دا خلک څنګه اوسېږي څنګه خلک دی څنګه نه دی لار روبودل برابر کړو نو بیا به موږ جنګ کوو موسی علیه السلام بیا اخر 12 کسان د هر قوم مشر یې واغېسته وي تاسو لاړ شئ او تاسو د عمالقو کورونو کې چکرې وکړئ په دې علاقه پوره جاسوسي کوي بیا راځئ دا مشرانو تا چې لاړله عمالقه پرې پېښ شو چې دا خو څوک دښمن ورله راغلی دی او بلا عام زمین د کلي خوا کې سره دی یاره دی یو کس هارې دا 12 سوالو ته چوکه ونیوه او 12 سواله یې په مخه کړل او په یو کوټه کې بند کړل د روی پهلوانان او مضبوط خلک مشر ته یې پېښ کړل صاحب مجرمان جاسوسان هم نیولي دي دا وجل غواړي هغې ورته مشرونه وجنې ما دا څه وکړې دا پرېږدې خپل قوم ته به لاړ شي زموږ د طاقت بیان به ورته وکړي هغې به لیرېږي حملې نه وبچو چې څنګه ال موسی علیه السلام ته الو چې صاحب خو ډېر تکړه خلک دی بادر یې څومره تک لري دا یو ډېر هم پهلوانو د 12 مقابله کولی شي کم دی کولی لیکن دا بې خونده و موسی علیه السلام دې ته وایي داسې وکړئ تا دغه مه کوئ تاسو بې وقفتوب کړئ تاسو بزدلي کړې ده څوک یې خبر نه کوي او ونځو حمله کوو په دې باندې ماته الله وعده کړې چې راکړې به والا الله راکوي بس الله او تاسو د فرعون مثال یې نه دی خدای غرق نه کړه هغه قوم الله غرق نه کړه ما سره به الله وعده کړې ده او دې خو دا نښې ده الله دې هم وی که نه ښه ډېره ښه ده 2 کسه د موسی علیه السلام په خبره پاتې شو هغه 10 کسان په قوم کې وګرځېدل چې ګورې پام غږ مه کوئ په ډېر زور خلک د لاره یې ټول وجني موسی علیه السلام کې دې ته بیا وویل چې څنګه چل به کوو جهاد دپاره تیاری کوو و څومره سپک لفظ اختیار کړي قرآن شریف کې الله وایي اذهب انت وربک فقاتلا انما هنا قاعدون موږ جنګ نه نه یو راغلی ته خدای دې پېښې او جګړې هم پېښې ځې ته خدای دې جګړې کوې موږ دلته ناست موږ دا کلی نه دی پکار او نه زموږ بیت المقدس پکار اوس ووایه تاسو فیصله وکړئ د الله نعمتونو ته یې ګوره او د دې سپېرو حدامې ته وګوره ولیدل څه او دوی اوس که منده یو خدای دې ساتي د داسې حالاتو نه خو د پیغمبر لیدې د پیغمبر معجزې خو مونږ په سترګو نه دي لیدلي بیا هم الحمدلله منو پیغمبر به په سترګو نه لیدلي الحمدلله بیا هم منو یې خو پیغمبر په موقع ورسره موجود دی د هغه معجزې ویني هغه د کاني نه اوبه یې ولیدلې هغه ترنجبین او هغه شیسې یې ولیدلې د جامو هغه نښوینوالی یې ولیده اکونیپور کې د الله خبرې واورېدې هغه مړي چې واپس جمدي شو هر څه یې ولیدل او سره د هغې دونه نافرماني بس الله وایي تاسو نه په مرګ یې نه په کوڅه کې سپېرو بس یو فیصله ده چې تاسو وایې دا زیاته دی نو تاسو باندې دا مقدسه ځمکه بیت المقدس 40 کانو دپاره بند شو حرام شو در باندې همدې ځمکه کې به ګرځئ نه به یو خوا تللی شئ نه بل خوا تللی شئ لږ سپېرو چې څنګه ستاسو دا کم ژوند خوښ دی همدقسې به یې 40 کاله په هغه دشتو بیابان کې دوی جوړ شو 40 کاله او دا ډېره لویه تقریبا چې دا 90 میل یو طرف او 27 میل بل طرف لس کم 100 میله یو اوږدوالی او 20 میله پلنوالی دا لویې دشت علاقه را بس دا تاسو دې کې به یې دې نه بار به نه وځئ نه وتی شئ الله یوه نظام دی نه ته الله ته وته نه ورته جیل ته دوی به پاڅېدل چې موږ ځو ماښامه پورې چکر به یې وو ماسخوتنه پورې چې ستړي به شو یو ځای کې به وده شو چې واپس به راپاڅېدل اومپاک قضاوت ځای به موجود و چې کله نه به روانه شوي موسی علیه السلام خو پیغمبر دی خو د جدا کېدی نه شي هارون علیه السلام پیغمبر د جدا کېدی ته نه شي هغې ورسره په هغه ځای کې وفات شوي دي 40 کاله الله دا سزا وله ورکړه دا ولې رو د الله د نعمت قدر نه کوي شکر یې نه کوي ناشکري کوي او سره د دې چې د پیغمبر نښې نشانې کېږي او د هغې سره سره د الله د حکم نافرماني کوي موږ به خپل ځان ته ګورو ما درته وایو چې موږ الله څومره نعمتونه راکړي شکر دی الحمدلله قرآن غوندې لوی نعمت الله موږ به راکړه موږ قرآن له هغه توجه ورنه کړه کومه توجه چې موږ د دنیا کتابونه له ورکړو داسې ده که نه رښتیا خبرې کوو خفه کېږئ د سکول او د کالج کتابونو له چې موږ څومره توجه ورکړو